أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. صدق الله العظيم. سورة النمل نورلسما سپارہ 34 نمبر آیات. ملک بلقیس تا د سلیمان علیہ السلام خط ورسید او د خپل دربار مرګري راجمع کړي، هغوی سره سلام مشوره وکړه. مرګر ورته وی چې نحن اولو قوة و اولو بأس شدید، من ډیر قوت والا او ډیر سخت جنگ والا یو، هیڅ کمی نشتا. والامر الیک، مخک اختیار ستا دی. فانظری ماذا تأمرین، بس ته فکر وکړه، نظر وکړه چې څه امر کوې نو من تابعدار یو. ملکه بلقیس هوښیاره وه او هغې بیا وروستو ملګرو ته خپله رایې پیش کړې ده چې ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها. شاهان دنیا چې کله که یو ملک حمله وکړي نو طریقه دا ده چې هغه ټول ملک اړې ګړې کړي، فساد پکې پیدا کړي او د ملک چې کوم عزتمند خلک وي هغه ذلیلان کړي. دا هغې عزتمند خلکو عزت خاورو کې لیت پیت کړي، سپکې کړي او حکومت د خپله قبضه کې واخلي. نو موږ به د سلیمان علیه السلام یو امتحان وکړو، یو آزمایش پې کوو. ملکې بلقیس وایي چې موږ یو آزمایش کوو، ګورو چې دا بادشاه دی او که پیغمبر دی. که د دنیا بادشاه وي نو زمانه به زیات نه وي، ما سره عجیبه لښکرې شته، نو بیا ورسره مقابله کوم. که بادشاه وي او که پیغمبر وي نو د پیغمبر مقابله نه کېږي، نو بیا به یې خبره منو، تابعداري به یې کوو. اوس هغه آزمایش او امتحان چې دا ملکې بلقیس یې کوي نو هغې کې څه تحفې تحایف دي. وإني مرسلة إليهم بهدية، زو سليمان عليه السلام تا
یو هدیه یو ډالۍ لېږمه فناظرة بما يرجع المرسلون ګورو چې زما قاصدان څه جواب ماله راوړي. نو ملکه بلقیس مور په خاطره او د پیریانو سره تعلق عجایبات ورسره وو. سوچ فکر یې خو نو دې سل غلامان او سل وینځې یا 200 غلامان او 200 وینځې یا 1500 غلامان او 1500 وینځې د په داسې طریقه باندې تیار کړ چې هلکانو ته د جینکو جامې واغوستې، غوږ کې ورته والۍ واچولې، غاړه کې ورته امیل واچو، په لاس یې ورته بنګړي واچول، ښایسته جینکې یې ترې جوړې کړې وو هلکان. او چې کومې جینکې وې هغې نه نوجوانان هلکان جوړ کړل، د هلکانو جامې ورته ور واچولې. او دی بیا په اسونو باندې سواره کړل دا هلکانو دا جینکې. اوس د اسونو چې کوم لګام او واګې دي هغه د سرو زرو د لال جواهر، په اسونو باندې چې کوم زین اچولی کېږي هغه د ریښمو. مشک و عنبر، یاقوت، زمرد، سره زر، سپین زر دی ورسره کړ. په دې اشیاو باندې دا سلیمان علیه السلام او د هغه د ملګرو آزمایش او امتحان کوي. یو بوجګۍ ده او په هغې کې 2 مرغلرې ایښې دي ډېرې زیاتې قیمتي. یوه مرغلره کې سورې شته خو کوږ وږ سورې دی، نیغ سورې پکې نه دی، او یو مرغلره سورې پکې نشته. او د دې د قاصدانو یو عزتمن قاصد له دغه بوجګۍ ورکړه، وی کولاوی به نه. سلیمان علیه السلام ته به دا ورکړې، وی که ته نبي یې نو دې کې دننه شي، که ته پیغمبر یې نو دې بوجګۍ کې دننه شي. یو په هغه باندې دا امتحان دی. او بیا چې کله یې کولو کړي نو په دې کې 2 مرغلرې وي، نو سورې په دې یو کې نشته، ورته یې دې کې سورې وکړه. او دې 2 مرغلرې کې سورې وې خو هغه کوږ وږ دی، نو یې دې کې تار واچوه، دې کې تار نه اچولی کېږي. خو دا تار به نه انسان اچوي او نه به یې پیرې اچوي. ملکه بلقیس هلکانو ته وویل، وی سلیمان علیه السلام سره چې خبرې کوئ ګوره د جینکو په طرز به خبرې کوئ، دوکه کوئ به چې هغه ونه پېژني چې دا هلکان دي، هلکانو ته یې تاسو د جینکو په شان خبرې کوئ. او جینکو ته یې وی سخت انداز کې د سړو په شانتې خبرې به کوئ. او بیا ملکې بلقیس وایي چې تاسو سلیمان علیه السلام له ورشئ نو هغه ته وګورئ چې هغه تاسو ته څنګه ګوري، که په غضب یې درته وکتل یو بادشاه دی ګورو به ورسره، زمونږ نه به تکړه ني، د دنیا یو بادشاه دی او بیا ورسره مقابله کومه، خو که په غضب یې وکتل او که نه په مهربانۍ نظر یې وکړ نو د دنیا بادشاه نه دی، پیغمبر دی او د پیغمبر مقابله نه کېږي. وی دا تحفې تحایفین تیار کړي، لښکرین تیار کړ، ازمایشي هلکان جینکیان تیار شو او سلیمان علیه السلام ته یې رالیږي. هدهد ولاړ دی او دا
نظاره په خپلو سترګو وکتله. ملا چرجک هر څه ولیدل او د دې لښکر نه مخکې راوالوته او سلیمان علیه السلام ته ټول حال بیان کړ. سلیمان علیه السلام خپلو ملګرو ته حکم وکړ، وی ملکې بلقیس یو څو د سرو زرو خښتې راوړي، د سپینو زرو خښتې راوړي، ورسره دا نور عجایبات هم را روان دي. په 30 میله کې ډېر چاپېره داسې سړک جوړ کړې چې په هغې کې ټول سره زر او سپین زر ولګېږي. ښه پلن سړک به جوړ کړې د سرو زرو د سپینو زرو، او یو طرف ته او بل طرف ته دیوال د سرو زرو د سپینو زرو جوړ کړې، او په دې سرو زرو باندې خره ودروي چې میتیاز او خاشمه پرې کوي. 30 میله یو لوی میدان هغې ورته د سرو زرو د سپینو زرو ډک کړ. او په هغې باندې ځناور ودرولي دي. سلیمان علیه السلام پیریانو ته وویل، وی په سمندر کې یا په اوسه عجیبه ځناور شته چې تاسو ته معلوم وي، هغه عجیبه ځناور راولئ دې لاره باندې ودروئ. وی پیریانو ورته وی په سمندر کې یو ځناور دی، مختلف رنګونه پکې شته، وزر یې شته. وی راولئ په دې سړک دا عجیبه ځناور ودروئ. د دې سړک ښي طرف ته او ګس طرف ته دیوالونه د سرو زرو د سپینو زرو، او پیریانو ته خپل عجیبه بچي هم راولئ دې لاره کې ودروئ. د پیریانو عجیبه بچي هغه هم رالل او په دې لاره باندې ولاړ دي. او سلیمان علیه السلام په خپل مجلس کې په خپل شاهي تخت باندې تشریف فرما. یو طرف ته 4 زره کورسۍ او بل طرف ته 4 زره کورسۍ، او پیریانو ته حکم وکړ چې صفونه تیار کړي ښي طرف ته او ګس طرف ته. وی کله د ملکې بلقیس وفد چې را ورسېده او د لرې نه د سلیمان علیه السلام تیار کړي عجایبات وکتل، وی داسې شیزونه یې ولیدل چې دې نه مخکې د دوی سترګو لیدلي نو، او اسونه او خره د سرو زرو او د سپینو زرو په سړک باندې ولاړ دي، میتیاز او خاشمه کوي. وی خپل ځان او خپلې ډالۍ ورته سپکې ښکاره شولې. اوس دې سره چې ملکې بلقیس د طرف نه کوم سره زر سپین زر یو څو خښتې تحفه کې راوړلې وې. وی بعضې روایاتو کې راځي چې هغې وغورځولې، هسې نه سلیمان علیه السلام وایي چې مېلمانې په لار راتلې زما سړک نه مخکې وویستې، غلا مو وکړه. وی دې وغورځول. دا عجیبه د پیریانو بچي چې یې ولیدل نور هم پرې روب راغی. وی دې پیریانو چې اندازه واخیسته چې د ملکې بلقیس وفد خو موږ نه یېرېږي، وی یېرېږئ مه، راځئ مخکې تېر شئ سلیمان علیه السلام له ورشئ، موږ نه مه یېرېږئ. وی یو ډله د پیریانو باندې دوی به تېرېدل، د انسانانو په ډله باندې به تېرېدل، د ځناورو په ډله باندې به تېرېدل، تر دې چې د سلیمان علیه السلام مخې ته ورسېدل. وی سلیمان علیه السلام ډېر ښکلی خوش مزاجۍ کې دوی سره ملو شو، پرون تندي ملو شو ورسره. بیا په دې کې چې کوم وفد کې رئیس دی هغه بوجګۍ ورسره ده، هغه یې ورکړ سلیمان علیه السلام ته. وی دې کې دننه څه دي؟ وی جبرائیل علیه السلام راغی ورته وی چې په دې کې ذرة ثمینة غیر مسقوبة، یو قیمتي مرغلره ده سورې پکې نشته دی، وخردة مسقوبة معوجة، او یو پکې یو دانه ده چې په هغې کې سورې دی خو کوږ وګړي.
وی قاصد وی تی صدقت بالکل دی رشتیا ہوئے. وی بیا وطوی چه پده مرغلل کی سوریو کا او پده مربل مرغلل کی تار تیر کا. وی سلیمان علیہ السلام مرگرتو ویل انسانانو پیریانو تا وی نری وینری دیتے حکم کو وی دری خمو تار خلی کیونی سو پدیک سوری کے کوگوگ دن لاش کا پوری وزا نا اگا مرغلرہ چاگے کے کوگوگ سوری دے انسان کا پاکی تارا چینو نشکلے نا اگا نری وینر پخلے کے تار دری خمو انیو اگا مرغلرہ کے تیر کا او قبل مرغلرہ کی ورن سوریم اوکر اگے رئیس تا حوالہ کر. ویدی ویل چی کارو کنو سلیمان علیہ السلام تے تغواری یہ میں وجاتو کی گرزی دل غوارا مودے غیق غوارا وی اجازت دے گرزا پکے میوے بخوری. اس علکان جی نکے سلیمان علیہ السلام تیرا مخامخ کر علکان دا جنکو پا شکل جنکے دا علکانو پا شکل دیکھے بطے جنگلوں کے علک کم دے جنے کم دا شکل خو بدل لے. وی سلیمان علیہ السلام تے چی چارادام ہوکے چی چارادام تا کینا اصل جنکے یو شانتی چارادام کی علکان بل شانتی کی جنہیں پا یو چنکی براوالی ندے بل سر یو دے کی ندے اپنے مخلاصی دی اولک پتوال اللہ سبحان اللہ پاسی ای پاغیم علکان جنکے معلوم کی وہ تو اخپل جامع واغن دے پردے جامع بدلے کے. سلیمان علیہ السلام تا وفد را ارسید او تحفی تحائفی و تا اخل پیدا دنیا پا دیشیدونو ما غلاوے ما جتا مال یوسو دسرو ذرو دسپینو ذرو خفتے یا قیمتی مرغلیر روڑی دی مال اللہ دا دین دیر را کری دی اور نور بمرا کئی نور بمرا کئی مال چا اللہ سرا کری دی اگر دیر بہتر دی اور وفد ہوئے ملک بلقیس لبلار سے اور تیرا اللہ حکم منن کے مال راشا اور کنن اللہ حکم منن کے نہ جوڑے گا ما سر مقابلہ کے ذات لخکر بدلوڑے گا جدا لخکر ابتدا و انتحابا معلوم لکے جدا کم زین شروع دے کلے پورے لخکر دے اور دا حکومت و دا اقتدار بدتا سے خلاص کم اخوار و ذلیل بدکم وقد واپس لارل اور ملک بلقیس دا اللہ تابدارا اور دا سلیمان علیہ السلام تابدارا راضی. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية ملک بلقیس ویل ان الملوك اذا دخلوا بادشاہان چکل داخل شی قریتا یو عبادیتا افسدوها ندغ عبادی فاسد کی خرابے کی وجعلوا عزت اہلها اذلہ اگر دی عزت من دغ دے ذلیلان کم چی عزت من قومون ناغ ذلیلان کی وکذالک یفعلون ہم دقرنگ کار شاہان دنیا کی وإني مرسلة إليهم بشك ذليقن کی مدیتا بهدیت یتحفظ علیہ فناظرة بما يرجع المرسلون بس گور مزو فناظرة فزنظر کون کیما بما يرجع المرسلون جدا ما قاصدان سجواب روڑی فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال ہر کل چدا وفد راغ سلیمان علیہ السلام تا فلما جاء سليمان ہر کل چ سلیمان علیہ السلام تا وفد راغ قال وتدو فرمائل اتمدونني بمال آیا تاسو ما سره امداد کوئ په مال سره
فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، پس اغا مال چی اللہ مال را کرے خیر بہتر دے مما دا اغسنا آتاکم چی تاسو لے در کرے کم مال چی اللہ تاسو لے در کرے داغے لے بہترین مالو ما ترا کرے بل انتم بہدیکم تفرحون، بلکہ تاسو پخپل تحفو ڈالو بانے خوشا لے گے تاسو کم تحفے تحائف دی نو پدی خوشا لے گے ارجع الیہم واپس کے دا تحفے تحائف دیتا ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها، پس من بدر اولیگو فلنأتینہم پس من بور اولیگو دویتا ملک بلقیس و داغی قوم تبور اولیگو بجنود انداس لخر لا قبل لها کہ داغی مقابل بنشی کولے داس الوی لخر بور اولیگم ملک بلقیس سرد تمام حکومت مقابلے کولے نشی وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً خامخاب من قباس دید حکومت و اقتدار دا علاقینا أذلة ذلیلان وهم صاغرون او دی بخوار و ذلیلوی قیدیان بیکم جلا وطن بیکم خوار و ذلیل بیکم حکومت و اقتدار من اخلاص کما حیث یو پیغمبر دا سی خبری نلکڑی سلیمان علیہ السلام کدا خبر کی دا حکومت کا زور و اقتداری کی اللہ حکومت ورکڑی بل انتم بہدیتکم تفرحون بلکہ تاسو پخپل تحفو ڈالو بانے ہدیتکم پخپل ڈالے بانے تفرحون خوشحالے گے ارجع الیہم فلنأتینہم واپس شہدیتا فلنأتینہم پس من بدی ترا اولیگو بجنودن داتی لکر لا قبل لهم بها داغی مقابلہ بنوی نبشی کول مقابلہ داغی ولنخرجنہم منها اذلتا خامخاب من قباس دوی دقل حکومت و اقتدار وغیرنا اذلتا ذلیلان وهم صاغرون او دیبا ذلیل او قواروی قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قاصدان لارن ملک بلقیس تا دا سلیمان علیہ السلام دا طرف اعلان جنگیو کو ملک بلقیس یقینو کو جدا دا دنیا معمولی بادشاہ نرے خدایی زور و اثر رے او دا دسر جنگ کول مناسب نبی زور نہ چلے گی زاری چلے گی سلیمان علیہ السلام کی خدمت کے حاضری دا پارا تیاری اکرلا ملک سرا ملک بلقیس دا یمن دا علاقینا راروان دا شام ترا و رسینا لگا فاصلہ کے معلومی گی تقریباً 9-10 میل علاقہ کرا اور دقا وقت سلیمان علیہ السلام ہوئی ویدہ دے تق بمال سوک روڑی تا ملک بلقیس تق بمال سوک روڑی یا اغلا ما تا نیر آرو سے دلو سے تق رو رسی قال یا ایوہ الملعو سلیمان علیہ السلام ویل اے زمان دربار والو ایوکم یأتینی پتا سکی کم یو کس بروڑی ماتا بعرشا تخت بلقیس ملک بلقیس تقبر لسوک روڑی قبل ان یأتونی مسلمین مخکد دین چاوی ما تراشی مسلمین تابدار
قبل ان یاتونی مسلمین، مخکې د دې نه چې هغوی ما ته تابعدار راشي نو د هغې نه مخکې به یې څوک راوړي. ملکې بلقیس د خپل حکومت او اقتدار او د خپل مال مالکه ده. سلیمان علیه السلام د دې په مال کې تصرف ولې کوي؟ پردي مال کې لاس وهل زموږ شریعت منع کړي دي. نو اوس پردي کور ته به څوک لاړ شي چې د هغه کور نه تخت راوړي؟ دا کار جایز دی؟ پردی مال پردی کور دا به څوک راوړي؟ شریعت کې خو جایز نه دی. د دې جواب دا دی چې تر کومې ملکه بلقیس مسلمانه شوې نه ده تر هغې پورې د دې وطن دارالحرب دی او په دارالحرب کې اسلامي بادشاه تصرف کولی شي. د هغې تخت نه چې د هغې ټول حکومت هم اخیستی شي او چې کله تابعداره شوله بیا به پکې تصرف سلیمان علیه السلام نه کوي. نو دا مال حربي دی او مال حربي کې تصرف کول جایز دي. سلیمان علیه السلام زیاتې نه کوي، دا الله په حکم کار کوي. وی دا تخت دا به راله څوک راوړي؟ اوس دا تخت په اوو محلیاتو دننه غیر چاپیره د هغې حفاظت کېږي. تخت شاهي د معمولي کور او کمره نه ده، غیر چاپیره فوجونه به ترې ولاړ وي. په دې دومره انتظاماتو کې دا تخت به څوک راوړي؟ ایکم یأتینی بعرشها. سلیمان علیه السلام ملکه بلقیس ته د الله قدرت ښیي، خپله معجزه ورته ښیي. او په دې کې به سلیمان علیه السلام د ملکه بلقیس د عقل امتحان هم اخلي. تخت راوړلو کې یوازې خپله معجزه خپل قوت ورته نه ښیي بلکې د ملکه بلقیس د عقل امتحان به پکې هم اخلي. قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك. قال عفريت من الجن یو زورور پیری ویل. عفريت هو القوي الشديد، ډېر سخت زورور. من الجن د پیریانو نه. انا آتیک به زبا دغه تخت راوړم تا ته قبل ان تقوم مخکې چې ته پاڅې من مقامک د خپل مجلس نه. کنې پورې دا ستا مجلس دی، ته به خپل ځای نه پاڅېدلې نه، ما به تخت بلقیس تا ته مخې ته راوړي وي. واني علیه لقوي امین. پر اورو د دې تخت باندې لقوي ډېر قوت والا یم او امین امانتګر یم. په لاره کې مرغلرې نه وباسمه، غلابت یې نه کوم. په دې باندې قیمتي لال جواهر مرغلرې به لګېدلې وي. نو دغه تخت چې راوړم نو قوت هم راکې شته خو غلام پکې نه کومه چې ځان له به څه وباسم. امانتګر یم. قال الذي عنده علم من الكتاب. قال الذي اویل اغا کسو عنده علم من الكتاب چې هغه سره علم د کتابو. دا علم د کتاب چې ورسره نو بعضې وایي دا جبرائیل علیه السلام یادوي یا یو بله فرشته ده چې الله پاک د سلیمان علیه السلام امداد دپاره راولېږله. دغه بله فرشته وایي چې زه به دا تخت راوړم. جبرائیل وایي زه به یې راوړم یا دا بله فرشته وایي زه به یې راوړم. او اکثر مفسرین وایي آصف ابن برخیا چې د سلیمان علیه السلام وزیر دی، اسم اعظم یاد دی، هغه وایي زه به یې درله راوړم. اسم اعظم داسې نوم دی چې کومه دعا پې کې نو هغه قبلېږي. آصف
ابن برقیہ سلیمان علیہ السلام توئی وی تچی منزو کے یو طرف تا مخارے بل رخت مخارے نما برا رسول دینا وی سلیمان علیہ السلام یمن طرف تا اکتن او آصف ابن برقیہ اگر دعا اکرلا او اللہ دا فرشتو پا ذریعہ دا ملک بلقیس تخت دا یمن سلیمان علیہ السلام تر رسول او دا دی ازمک لاندے لاندے روڑ دے پا ہوای ندے روڑے ازمک دن سورے شلا او پاگے کے راک کلے دے او سلیمان علیہ السلام چی کم دے ناس علتا دا ازمک نتخت روتا آصف ابن برقیہ دا اخپل کرامت کی اولی دا فوراً پسیجدہ بانے پریواتا ازمک لاندے لاندے تخت راگے سلیمان علیہ السلام تا مخت شو او دا تخت دا دی مقامنا دا دو میاشت پا مزل بانے لرے او دا سترگو پرب کی رو رتے دا دو میاشت مزل یہ پزمک دا پاسا کے دمرا مزل لے او دا مزل پزمک کے لاندے لاندے ازمک کے بور کول سر اثر سورے کول کہ دا دوے تختم پکے راک آگے اتیا گزا اوود سلویخ گزا پلن دیرش گزا اچک تخت پر ازمک کے راکل دا پا ہوا کے نشراب کے نا پزمک کے بن نبی سنگر آتا ودا دا اللہ قدرت تے دا سلیمان علیہ السلام معجزہ دا آصف ابن برقیہ کم دعا کولے چے ملک بلقیس تختے پر آخر یہ دعا دعوتی یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم فدی الفاظ باندے دعا کولا یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم عائشہ بی بی فرمائی کہ دا دعائے کولا یا الہنا و الہ کل شئین الہ واحدا اے زمن الہا اے دا ہر یو شی الہا اے یو الہا لا الہ الا انتا ستانا غیر بل معبود نشتا ائتنی بعرشها یا اللہ دا ملک بلقیس تخمان راولی وی پدی الفاظ دعاو کرلا اور تخت بلقیس مخت حاضر شو اور بعض روایات کری کہ سلیمان علیہ السلام پختل ہوئے علم من الكتاب دا دسر و پیغمبرو دا دق وقت دا دن زیاد علم نو دوی تبیرانا دون سات کی روی چستر کی واروا واروا زید دین مخشر ورم اور فورا مخت تخت حاضر کر سلیمان علیہ السلام پختل روا کہ سلیمان علیہ السلام پختل روا دا دم عجدرا او که په یو امتی باندې راوړی وي نو دا د امتی کرامت او د پیغمبر معجزه ده نو سلیمان علیہ السلام تخت ولیده مخې ته پروت دی وی د الله شکریه ادا کړله شکر الله د الله شکریه ادا کړله او دا د نیکانو خلقو طریقه ده قال یا ایوہ الملعو سلیمان علیہ السلام اے رما بالدربار والو ایوکم یأتینی بعرشها کم یو پتاسو کے برولی ماتا تخت بلقیس قبل ان یأتونی مسلمین مخد دینا چی ماتا دویراشی تابدار و حکم من انکی قال عفریت من الجن اویل یو زور ور پیری انا آتیک بھی زبتا ترور مدا تخت بلقیس قبل ان تقوم مخد دین چی تفاس من مقامک دقبل غایا دقبل دے مجلس نفاسی داغین مخد بمرا رسولی وانی علیہ لقوی امین بے شک پدے کاربانے قوت والا یما امین امانتگر یما قال الذي عنده علم من الكتاب اویل اغا کفت دا غسر علم و دا کتاب یا غیا آصف ابن برقیہ نے یا پل فرشتہ یا جبرائیل نے یا پخپل سلیمان علیہ السلام نے
قال الذي عنده علم من الكتاب ویل اغا کس چاثر علم دا کتابو انا آتیک به زبی در تراوڑما قبل ان یرتد الیک طرفک مخید دین چستان نظر تا تراوا پشی یو خواگوڑے چه بر خواگوڑے ما برارتو ولی فلما رآه مستقرا عنده ہر کلچ سلیمان علیہ السلام اولی دو تخت بلقیس عنده مخت مستقرا پروت قال هذا من فضل ربي ویدا زما در رب فضل لے لیکن زما سقفل کمال نشتدا دا اللہ رب الجلال احسان لے لیبلونی اللہ پما امتحان و ازمائش کئی اشکرو چیز شکریہ ادا کوما ام اکفر او کنا شکری کوما ومن شکر فإنما یشکر لنفسه اگر چاچی شکریہ ادا کرلا فإنما یشکر لنفسه دے شکریہ ادا کی دخل زان دا فیدے دا پارا ومن کفرا اگر چاچی نا شکری اکرلا فإن ربی غنی کریم پس بے شک رب زما غنی بے پروا دے چاہتا محتاج لدے کریم کرم والا دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم ملک بلقیس سلیمان علیہ السلام تا راتنا دراتلو نلک غن مخی سلیمان علیہ السلام مرگرتو فرمائل کہ تخت بلقیس برانا سوک روڑی نو عفریت من الجن و تو یزب روڑن تبلا پاسے دلینی آصف ابن برقیہ یا سلیمان علیہ السلام پخپلا یا دا فرشتے پذریا پزمک کے دنن تخت راک کے شو اور سلیمان علیہ السلام پا مخ کے حاضر شو شکریہ پدید اللہ ادا کلا اور بے مرگرتا حکم اکر وَنَكِّرُ لَهَا عَرْشَهَا دا تخت پدے کے تغییر و تبدیل راولے کہ ملک بلقیس انپی جنی کہ دا اغیق پل تخت دے اور کدا پردے رنگ روغن شکل بدل کے
یا په اسانه باندې ملک بلقیس یې ونه پېژني. نو تخت په لږ ساعت کې راورسېده. د سلیمان علیه السلام مخکې حاضر شو او د سلیمان علیه السلام په حکم باندې تغییر و تبدیل پکې شروع شو. بله چې کوم مرغلرې لګېدلې هغه لاندې راکوشوي، چې کومې لاندې وې هغه باندې شوې. کوم ځای چې سرې مرغلرې وې هلته شنې ولګېدې، چېرته شنې وې هلته سرې ولګېدلې. سلیمان علیه السلام حکم ومنلی شو او تغییر تبدیل راغی. اوس دا تغییر و تبدیل دې لپاره وشو. سلیمان علیه السلام وایي ګورم چې دا پوهېږي او که نه پوهېږي، اتهتدي چې دا پوهېږي په خبره باندې، ام تكون من الذين لا يهتدون او که نه پوهېږي. نو د دې د امتحان دپاره تخت بلقیس کې رد و بدل راوستی شو. دیکھے ملک بلقیس عمرہ ورسېدله. او بیا دا تخت دې ته وښولی شو. ملک بلقیس ته هغه خپل تخت وښولی شو او تپوس پې نه کوي چې دا هکذا عرشک، ستا تخت دغسې دی؟ دا ورته نه وایي چې دا ستا تخت دی، دا نه وایي. هکذا عرشک، ستا تخت دغسې دی؟ ناغه ورته وایي قالت کأنه هو. داسې نه وایي چې او بعینه دا زما تخت دی، او دا هم نه وایي چې دا زما نه دی. نه اقرار کوي او نه انکار کوي. ځکه اقرار یا انکار کې شاید چې دروغجنه ثابته شي، نو د دروغو نه ځان بچ کوي. وایي کأنه هو، لکه چې دا زما د تخت په شانتې دی، زما د تخت په شانتې دی. دا نه وایي چې بعینه دا زما تخت دی یا زما نه دی. نو سلیمان علیه السلام د دې امتحان واخیسته او دې امتحان کې دا کامیابه شوله، هوښیاره ده. نه نعم ویلي او نه لا، نه او او نه نا، خوفا من الکذب. نو سلیمان علیه السلام د دې عقل معلوم کړو. اوس سلیمان علیه السلام ورته وایي چې ستا جیب چاپېره د حکومت او د فوج څوکۍ ستا تخت بچ کولی دی شي. جیر چاپېره څوکیدار ورته ولاړ دي، فوجیان ورته ولاړ دي، ستا تخت یې بچ کړی شو؟ بچ نه شو. دروازې دې ورته بند کړي دي، نو بندو دروازو ستا تخت محفوظ وساته؟ نه. ما له الله داسې قدرت راکړی دی چې ستا دغه محفوظ تخت ما دلته راورسو او په لږ وخت کې مې راورسو. بلکې بلقیس وایي دې معجزې ښکاره کولو ته څه ضرورت و؟ ما خو پخوا په تا ایمان راوړی دی چې ما ته هدهد په عجیبه انداز باندې ستا سوال جواب را رسولی دی. څو ځله ما هغه ساعت منلی چې پیغمبرې زه خپله کوره ستا تابعداره را روان یم، دا تکلیف دې ولې وکړو؟ دا معجزه دې ولې ښکاره کړله؟ دې ته ضرورت نه ما منلی. وكنا مسلمين وأوتينا العلم، من ته علم راکړی شوی دی په کمال قدرت د الله
او په صحت د نبوت ستا ما ته مخکې علم راتلی شوی دی چې الله عظیم قدرتونو والا دی او ته د الله پیغمبر یې خو د خود نه مې حالات معلوم کړي دي وکنا مسلمین من د الله تابعدار او ستام تابعدار او تر اوسه پورې ایمان مې ولې نه راوړه بس شیطان تېرېستو ما بندو ما عجزو ما نیم پوه شوې اوسه پورې مې ایمان نه دی راوړی د هغې معافي غواړم وصدها منې کړې وه دې لره ما كانت تعبد من دون الله دا غیر الله عبادت ستا د راتلو نه منې کړو د نور عبادت نه کو د توحید نه دا غیر الله عبادت منې کړو ما انها كانت من قوم كافرين ملک بلقیس د کافر د قوم نوا سلیمان علیہ السلام د دې مزید امتحان کوي سلیمان علیہ السلام خپل ځان له یو محل تیار کړو دا محل دروازه مین گیټ چې دی نو د هغې مخې ته د شیشې فرش اچولی شوی دی یا خو د شیشې فرش دی او د هغې شیشې جوړښت په داسې انداز دی چې هغې کې د اوبو چپې ښکاري نور لاندې د اوبو درک نه لګېږي په ځمکه شیشه لګېدلې ده او شیشه داسې ښکاري لکه چې اوبه چپې وهي یا د دې محل مخې ته یو تالاب جوړ کړی شوی چې په هغې کې قسم قسم حیوانات اچولی شوي د اوبو والا ځناور او بیا د هغې اوبو د پاسه یو مزیداره مضبوطه شیشه لګېدلې وه چې لاندې پکې هغه کبان او نور حیوانات د اوبو ښکارېدل او شیشه نه ښکارېدله د سلیمان علیه السلام په خپل تخت باندې په محل کې ناست دی او دې ته اشاره وکړه ویې راځه ملګرو ته یې وې ملکې بلقیس سره د ملګرو را روانه شي وی د دې محل شهر ته راشه نو ملکې بلقیس چې ورتله نو هغې دا وګڼل چې مخکې خو تالاب دی اوبه دي په اوبو چې بنده ورځي د پنچې اوچتوي نو هغې پنچې اوچتې کړې سلیمان علیه السلام پوه شو چې د شیشې او د اوبو فرق یې ونه کړه وی پنچې ښکته که اوبه نه دي شیشه را راځه قیل لها ادخل الصرح وی دې محل ته را داخله شه فلما رأته چې کله یې ولیده په دروازه ورتله او ویې لیدل حسبته لجة خیال او ګمان یې وکړه چې دا د اوبو چپې دي وکشفت عن ساقیها پنچې اوچتې کړلې د سلیمان علیه السلام ورته اوبه نه وي د هغې دا خیال چې اوبه دي حیوانات پکې اوړي روړي اوبه چپې کوي قال انه صرح ممرض من قوارير صرح ممرض دا زما محل په دې چلو شوي د شیشه ممرض مملس من القوارير شیشه ده پې د دې په زړه کې یو خیال دا راغی
دې محل ته ما ته وایي چې راننوځو مخې ته تالاب دی ولې په اوبو مې ډوبوي شو لکه چې په اوبو مې ډوبوي یرید ان یغرقها سلیمان علیه السلام راځي چې ما قتلوي وایي چې کله هغه ورته اوبه نشته اوچه شیشه راوړه او دا ورله په دې خپل ذهن کې په دې خیال راتلو پیمانه شوه وی انی ظلمت نفسی ځان مې زیاتې وکړه چې په تا مې بد ګمان وکړ چې وژني مې یا په سبب د شرک او کفر تر اوسه مې په ځان زیاتې کړو اوس زه مسلمان یم توبه وباسم بیا محل ته ورغله او د سلیمان علیه السلام سره اسلام یې قبول کړ واسلمت مع سليمان لله رب العالمين دینا پس قرآن او حدیث د دینا ساکت تے چه مخی سوشو د ملکه بلقیس او د سلیمان علیہ السلام ترمنځ وعده اوشو که اونشو قرآن حدیث دا باس نلکل بعض روایاتو کې راغلی چې واده وشو په شهر سبا کې درې محلات یې ورله جوړ کړل میاشت کې به سیروزه یې هلته لګوله سلیمان علیه السلام به ته درې ورځې به یې هلته تېرولې بیا به راته خو دا تاریخي روایات دي د قرآن او د حدیث خبره نه ده سلیمان علیه السلام د 14 کالو کې بادشاه شوی او د 53 کالو په عمر کې وفات شو 40 کال حکومت کړی سلیمان علیه السلام د حق حکومت کړی دی ملکه بلقیس د شرک او د کفر حکومت کړی دی د نور عبادت یې کو دواړه شو نه د سلیمان علیه السلام هغه حق حکومت پاتې شو نه د ملکه بلقیس باطل حکومت پاتې حق او باطل دواړو باندې پناه راځي که بابا آدم علیه السلام د حق پرچار والا دی مقابل کې شیطان ابلیس د باطل پرچار والا آدم علیه السلام د دنیا نه لاړ ابلیس به هم لاړ شي نو د حق او د باطل یو حکومت نه پاتې کېږي فنا به پرې راځي که د فنا نه بچ نو هغه یو الله ولا ملك سليمان ولا بلقيس لا آدم في الكون ولا إبليس نه حکومت سليمان عليه السلام پاتې شو او نه بلقيس ولا آدم في الكون ولا إبليس نه آدم عليه السلام په دنیا کې شته او نه إبليس پاتې شي إبليس ته مهلت ورکړی شوی ختمېږي دا والكل فصورة وأنت المعنى يا من هو للقلوب مقناطيس دا د دنیا تمام اشیاء دا نقشې صرف صورتونه دي وانت المعنى معنى الله ته یا من هو للقلوب مقناطیس اے د زړونو مقناطیس زړونو ترا کوي نشو پاتې حکومت د سلیمان او د بلقیس او نشو پاتې بابا آدم او نه به ابلیس نو په ظاهره ټول تصویر او څه معنا یې ته د زړونو د جهان مقناطیس نو بس یو الله باقی دی او دا مخلوق زړونه ځان ته راښکلي دي او دا نور ټول مخلوق فنا والا دی کل شیء هالک الا وجهه هر شی به هلاک شي یو ذات د الله به پاتې د دنیا ختمېدو والا ده هیڅ څوک هم باقي نه پاتې کېږي قال نكره لها عرشها سلیمان علیہ السلام او فرمائل نکرو لها عرشها ناشنا کے دیتا تخت دے ملکہ بلقیس لگا دے تخت ناشنا کے رد و بدلو کے نانو منگور تگورو
اتهدي ان تكون من الذين لا يهتدون. اتهدي چې آیا دا پوهیږي او خیاره دا پوهیږي ان تكون من الذين یا دا هغه خلقونه د لا يهتدون چې هدایت باندې نه پوهیږي، سوچ سمجھے برابر نه دی. فلما جاءت هر کله چې ملکه بلقیس راغله قیل لها قیل نو اویلی شو ملکه بلقیس ته هکذا عرشک آیا ستا تخت دقسې دی، دا ورته وایي چې دا ستا دی. هکذا آیا دارنګې دی عرشک ستا تخت. قالت ملکه بلقیس ویل کأنه هو لکه چې دا اومغه دی، لکه چې دا ومغه تخت دی. وأوتينا العلم من قبلها د دې موجودې کار کولو نه مخکې من ته علم راتلی شوی دی. وکنا مسلمین او من د الله تابعدار او ستان تابعدار. وصدها ما كانت تعبد من دون الله من کړي و دې لره د اسلام قبل ولنا یا سلیمان علیہ السلام ته تابعدار راتلو نه منع کړي وا. ما كانت تعبد من دون الله هغه چې دې عبادت کو د غیر الله د نور عبادت وغیره من کړي و د الله دا منلنا. انها كانت من قوم الكافرين بشك دا قوم دا كافرون وا. قيل لها ادخل الصالح ويلي شديتا حكم وتملو شو داخل شكو محلتا الصرح محلتا داخل شا. فلما رأته هر کله چې د محل مخه ولیدله حسبته لجة ګمانې پې وکړه د اوبو د چپو گهرا اوبو ژورې اوبو ورته ښکاره شي. وکشفت عن ساقیها او پنسې یې پورته کړلې د پنډو نه. اوبو چې ورګډېږي نو بنده پنسې اوچتوي، نو دې پنسې اوچتې کړې. سلیمان علیه السلام د دې د عقل امتحان اخیسته، د دې پنسې او د دې پنډې کتلې نه غوښتل. داسې نه چې دا شیشې دې له لګولې چې د دې خپې ښکاره شي، بلکې د دې د عقل امتحان یې اخیسته او عقل امتحان وشو. بعضې خلک وایي چې پیریانو سلیمان علیه السلام ته وی چې د ملکې بلقیس دا خپې چې دا د خرو په شان دي، د خرو په شان ویښته دي کوي. هغه وایي چې رښتیا دي که دروغ نه وي، دا مخامخه شیشې ورته ولګولې چې دا پنسې پورته کړي چې زه وګورم چې رښتیا دغه شي، دا خبره دروغ ده. پیغمبر دی او د پردو ښځو خپو ته ګوري نه، نو دا چا دروغ ویلي دي. بعضې تفسیرونه لیکلي دي خو صحیح خبره نه ده. پیغمبر حیاناک وي، پردو ښځو ته نه ګوري. د عقل امتحان یې وله واغشته. قال انه صرح ممرد. سلیمان علیه السلام فرمایل انه صرح ممرد، دا یو محل دی چې چرو شوي دي په دې باندې من قواریر شیشې. د کاڼي په ځای د شیشې فرش دی، د لرې نه په نظر راځي چې دا اوبه دي، ژورې اوبه دي، چپې دي پکې. ممکنه ده چې شیشه داسې جوړه وه چې هغې کې د اوبو چپې او ګهرایي ښکارېدله او اوبه ډوبې نه. او دا ممکنه ده چې لاندې تالاب په هغې کې قسم قسم حیوانات او د پاسه پې شیشه وه. وی عقل کې د کمې دی. سلیمان علیه السلام ورته عقل کې د کمې دی،
تا اوبه او شیشه اون پیجندلا د دنیا پساز و سامان والے مغرور ہے تا د ستور او د نور په چمک تیروزی او حقیقی اللہ نه پیژني د انوار په چمک چمک تیر وته ناغې ته د خدای وي او الله دې نه پیژني ظاهر شیشه دې اونه پیژندله اوبه دې وګڼلې نو حقیقت کې الله دې نه پیژندلې نور ته دې سجدې شروع کړي دقه دې عقل دی وی زما توبه نه پوه شوی اوسه پوه قالت رب انی ظلمت نفسی ملکہ بلقیس ویل رب اے پروردگارا انی ظلمت نفسی ما پزاندان زیادے کرے واسلمت مع سلیمان ما اسلام قبول کرے سلیمان علیہ السلام سرا زتابدار یم د سلیمان علیہ السلام سرا للہ رب العالمین اغی اللہ لرا کہ تمام مخلوقات پالن کرے دا اغی اللہ تابدار یما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون صدق الله العظيم سورة النمل نور السما سپارہ 45 نمبر آیات وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا دے آیات مبارک کے اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا تسلی ورکئی کہ موجودہ کفار مکہ تاثر جگڑے کئی دغه سے پخوا سمودیانو د صالح علیہ السلام سره جګړې کولې نو صالح علیہ السلام ته الله نجات ورکړو او داغه مخالفین الله تباہ و برباد کړل نو تا ته هم نجات ملاویږي او ستا دا ملګري چې را کوم مخالف دي راستا مخالفین به تباہ و برباد شي دا وی کردار او د دې کردار یو شان دی ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا فتحقیق سره موږ لېږلی وو الى ثمود ثمودیانو ته اخاهم رور د دوی قومي رور د دوی صالح علیہ السلام ان اعبدوا الله چې عبادت او بندگی کوئ تاسو د الله فاذا هم فريقان يختصمون ناگا ندوی یو دو ڈلی شلے یختصمون چی یو بل سرے جگڑے کولے یختصمون فریقان یو دا مومنانو ڈلا بل دا منکرینو ڈلا
نو دوی یو بل سره جګړې کولې لکه موجوده کفار مکه دوه ډلې شو یو د پیغمبر منونکي او بل مخالف جګړې کوي قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة صالح علیہ السلام دا قوم کوئی کو او کمی معجزی چی اگوی غصتی غیوتا اخولی دا غین فصم قوم سملال تنراتا نو صالح علیہ السلام دمکی دا عذاب ورکلا ودا قوم وتوئی یا صالح اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین کچری تا پیغمبری نو منتا اغا عذاب راوالا چی دا کم را سر وعدے کے یا صالح اتنا اے صالح راولا منتا بما اغا عذاب تعدنا چی تیرا سر وعدہ کے ان کنت من المرسلین کچری تا دا پیغمبرانو نئی عذاب راولا و اسدن کی مرا کوا فتلوار عذاب راولا نو صالح علیہ السلام تے کم بختو دا ایمان و دا توبے لار خپلکے دنیا و آخرت سے بپی کامیاب شے نو الٹا عذاب گوارے و پتلوار گوارے نو عذاب براشی طول بدماشی بلی ختم شی قال یا قوم نصالح علیہ السلام ویل اے زما قوم لم تستعجلون ولی پتلوار بالغوار تاسو بالسیئت بدی سزا قبل الحسنہ مخی دخیگرنا دا اللہ دا احسان مخی دا اللہ عذاب والغوار لم تستعجلون بالسیئت قبل الحسنہ ولی پتلوار بالغوار تاسو عذاب مخید خیگرنا لولا تستغفرون اللہ ولی تاسو دا اللہ نبخن نقوارے لعلکم ترحمون شاید چی پتاسو بانی رحم اکریشی قالت طیرنا بکا وبمن معک دے قوم ورطویل منگس پیرگنو تالرا بدپالینی سپتا بالے وبمن معکا اغسو چستا سر مرگری ری تو اوستا مرگری نعوذ باللہ من ذالک را پورس پیرشولے قاتون را باندرالل عذابون را باندرالل وستاسو شیخان راگلے و خبر شروع کری ری نو بس ار طرف طرفانے قات و عذاب دی پیرشولے قالت طیرنا بکا ویس پیرشولیم تاسو پا من پوری من بدپالی نیسو پتا بانے طیرنا بکا من بدپالی نیسو پتا ترا پوریس پیرشولی و بمن ماکا بدپالی نیسو پا اغا چاچستا مرگری ری تو اوستا مرگری را پوریس پیرشولی کور پا کور جگڑے اختلافات کی قاتلری ندستا صلی اللہ علیہ قال طائرکم عند اللہ صالح علیہ السلام نے بدپالی و بدقسمتی ستاسو دا اللہ پنیز مقرر دا بل انتم قوم تفتنون بلکہ وہ قومیتاسو چے فتنہ کی اچول شے آزمائش سے فتاسو باندے قال طائركم عند الله ویساسو بدپالی او سپیرتوب دا اللہ پنیز باندے رے اتاسو سختی قاتنا مصیبتنا زما پوجن رے بلکہ ستاسو خپل قسمت خراب دے دستاسو دا شرارتو دا بد عمل نتیجرا بل انتم قوم تفتنون بلکہ تاسی او قوم یہ کہ آزمائے لکھے گے دا کفر پا وجبانے تسختوں کے آزمائے لشے
وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض. فدې خار کې یو 9 کسانو د صالح علیه السلام په قوم کې په دې خار کې 9 کسانو، شاید چې دا 9 کسان لیډرانو د قوم نمایندګانو او یو یو پسې ځان له خلکو، او دې 9 لیډرانو په ملک کې فتنه او فساد خورو او د قوم د اصلاح خبره نه کوله، زه پرې شرارت یې کو. نو دغه 9 کسان لیډران دې د صالح علیه السلام خلاف سازش جوړ کړی دی. وی صالح علیه السلام باندې یو ځل حمله وکړو او د شپې ورته حمله وکړو. او په تیاره کې چې ګزار کړو نو موږ ته خپل هم پته نه لګي چې فلانې چا ووو، فلانې مړ شو، د چا په ګزار مړ شو. نو دا رهط اللفظ دا په معنی د جماعت دی، او دا 9 کسانو ته 9 جماعت ویلي دي، لکه چې دا یو کس د جماعت سردار دی، نو دا 9 ډلې دي. نو دوی وی چې لنبیتنه، د شپې به پټه حمله وکړو په صالح علیه السلام، او چې قتل شي سره د خاندان یې ختم کړو، بال بچپن ولا ختم کړو. نو بیا که د دې یو ولی د ده یو رشته دار موږ نه تپوس کوي نو موږ به ورته وایو ما شهدنا مهلک اهله، د صالح علیه السلام او د هغه د خاندان د خلکو د وژلو د ځای نه موږ څه خبر یو، موږ لیدلی نه دی. نو دروغ به ونه وایو، مړه به یې کو او دروغ به هم پکې رانی شي. تحقیقي معلومات په چا ته نه وي چې د چا په ګزار کم مړ شو تیاره ده. دې ځای کې لږ فکر وکړه چې د دې قوم دا کافران بدماشان دي، فسادیان دي، مشرکان دي، قاتلان دي، لوټ مار کوونکي دي، دا ټول غټ غټ ګناهونه پکې دي، دا کوي په دې شرمېږي نه، خو په دروغو ویلو شرمېږي. او دا بد کوي چې هسې نه دروغجن ثابت نشم. نو دې نه اندازه ولګوه چې دروغ دومره لویه ګناه ده چې کافران د کفر سره د غټو غټو جرمونو سره د دروغو نه ځان بچ کوي. دا خپله بې عزتي ګڼي چې د دروغو اقدام وکړي. نو د شپې په تیاره کې به ګزار کوو نو موږ به دروغجن نه شو چې موږ نه یو خبر چې چا وژلی دی. نو دروغ دومره لوی جرم دی چې کافر یې په کفر کې ویل بد ګڼي، خو بعضې مسلمان یې په مسلمانۍ کې وایي. د دروغو نه د خدای ټول مسلمانان بچي. لنقولن لوليه ما شهدنا، دا کافران وی صالح علیه السلام به مړ کړو او موږ د ولي ته وایي چې موږ حاضر نه وو، موږ ته پته نه لګي. دا یو ولي ولا ولې پرېږدي؟ دا قوم د صالح علیه السلام ټول خاندان ختموي خو یو ولي ولا پرېږدي؟ دا ولې؟ فکر دې ته وکړه. دا ولي د صالح علیه السلام د خاندان او د نسب په اعتبار خو ولی دی، خو کافر دی، د کافرو ملګری دی، نو ځکه دی د قتل نه بچ کېږي. کافران وایي چې به نه وژنو او نور صالح علیه السلام کور به ټول وانه و، نو دی د کفر په وجه کافرو سره ملګری دی. او بیا د قتل نه وروستو د کلي د ننګ او د شرم نه
د خاندان د وجې دی به دعوه کوي چې زما رشته دارم ټول مړه کړله. دا کافران وایي موږ به د صالح علیه السلام دی رشته دار او دی ولي ته وایو چې ما شهدنا مهلک اهله. د صالح علیه السلام د خاندان قتلګاه ته موږ حاضر نه یو، په خپله موږ ته پته نه لګېږي. او یا دې د دې وجې د قتل نه پرېښې دی چې دا په دې قوم کې مخاوریزو او د ده په قتل باندې نوره فتنه ورته جوړېدله، د دې به جلدې پرېږدو او نور د صالح علیه السلام خاندان به ختم کړو. وکانه فی المدینة 9 رهط، په دې ښار کې یو 9 ډلې وې، یو 9 کسانو چې دا د 9 ډلو مشرانو. یفسدون فی الارض، په ځمکه کې فساد کو، په وطن کې فساد پیدا کو. ولا یصلحون، او اصلاح په قوم کې نه کولا. قالو نو دې کافر اول تقاسموا بالله، یو بل سره په الله قسمونه وکړل. لنبیتنه، خامخا به د شپې حمله وکړو په صالح علیه السلام و اهله د ده په خاندان. ثم لنقولن، بیا به موږ ووایو لولیه، د صالح علیه السلام ولی ته رشته دار ته به ووایو ما شهدنا مهلک اهله، موږ نه یو حاضر شوی، موږ نه دي لیدلی دا هلاکت ځای د اهل د صالح علیه السلام. څوک څنګه هلاک شو، د چا له لاسه هلاک شو، موږ لیدلی نه دي. وانا لصادقون، او بېشک موږ په دې خبره کې رښتیني یو. ومکروا مکرا، دې قوم تدبیر وکړو د نقصان رسول صالح علیه السلام او د هغه ملګرو ته. ومکرنا مکرا، موږ تدبیر وکړو د بچ کولو د صالح علیه السلام او د تباه کولو د کافرانو. وهم لا یشعرون، دا کافر په ځان پوه نو. مکر خفیه تدبیر، نو که د نیک کار دپاره خفیه تدبیر وکړي نو نیک دی، او که د بد کار دپاره یې وکړي نو بد دی. نو دې کافرانو بد تدبیر کو، د پیغمبر د وجې تدبیر کوي، او الله تدبیر کړی دی د پیغمبر د بچ کولو او د کافر د هلاک کولو. نو په عربی کې مکر یو ښه دی او یو بد دی. د ښه کار دپاره خفیه تدبیر کول ښه دي، د بد کار دپاره خفیه تدبیر کول بد دی. او په اردو پښتو کې مکر فریب او دوکې ته وایي، خو دا د عربی مکر دی، په ښه معنا هم راځي او په بد هم راځي. ومکروا مکرا، د کافرو خفیه تدبیر وکړه د صالح علیه السلام او د هغه د خاندان د هلاکولو. ومکرنا مکرا، موږ خفیه تدبیر وکړو د بچ کولو د صالح علیه السلام او د هغه د ملګرو خو د هلاکولو د هغې کافر قوم. وهم لا یشعرون، دوی په ځان باندې خبر هم نو. فانظر کیف کان عاقبت مکرهم، فانظر اگورا کیف کان عاقبت مکرهم، چې څرنګه شو انجام د فریب د کافرو. انا دمرناهم، من جرړې وویستلې د هغې وقومهم او د هغې د قوم اجمعین د ټولو. د صالح علیه السلام د معجزې اوښه د کافرو په توره پښپو وواله، خپې وله شلې کړې، او 3 ورځې پس دوی خدای تباه او برباد کړل. 3 ورځې کې دننه هلاک شو، رنګونه بدل را بدل شو، او ارزل چې په دوی باندې فرق براته
وی من خمرو صالح علیہ السلام بددان نمخی وجنو نو دا توبه توفیق و تملو نشو او دریرو دکی تواشو فتلک بیوتهم خاویتم بما ظلمو مکی مکرمینا کہ شام طرف تدین پلار بانے وادی قرآ راجی پدغه دے کہ دا سمودیانو کندرات نشانات پاتی دی فتلک بیوتهم خاویتن دق کورن دی دے کافرو خاویتن چپریوتی دی کندرات پاتی دی دا کافرو کندرات نور سو پکشتنا دا صالح علیہ السلام قوم اللہ تباہ کا اور آگئی کندرات دا عبرت نشانات اسمشتا بما ظلمو فسبب دا ظلم کولو فسبب دا انکار کولو دا دی ان فی ذالک لآیتا لقوم یعلمون بے شک پدے کے نشانی دا قدرت دا اللہ دا لقوم اگر قوم دا پارا یعلمون چپوئی گی وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون من نجات ورك الذين خلقت آمنوا جي إيمان روڑے وكانوا يتقون اور اللہ نے یریگی دا مخالفت دا اللہ نزان بچ گئی وأنجينا الذين آمنوا من نجات ورك خلقت جي إيمان روڑے وكانوا يتقون دا اللہ نے یریدل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة اللي قال من لوط عليه السلام فالقوم تا إذ قال لقومه أغوك فالقوم طويل أتأتون الفاحشة آية تصد بحياة كارترا تكوي وأنتم تبصرون وتصور تقوري قوري جيني كدا ناكار كاري فتمام عالم کے انسان خپرے رکھے چتا بل زناورم دا کار نرے کرے انکم لتأتون الرجال شہوتا آیا تاثرہ تکوے ناری نو تپ شہوت باندی من دون النساء بغیر زنانونا بل انتم قوم تجہلون بلکہ تاسیو جاہل قومی فما كان جواب قومه الا ان قالوا فسنو جواب دا قوم دا لوط علیہ السلام الا ان قالوا مگر دا خبر چی بویل اخرجو آل لوط من قریتکم او باسے دا لوط علیہ السلام خاندان من قریتکم نقفل خارنا انہم اناس یتطہرون دا سخلق دی چیزان پاک پاک کئی شیخان دی دو باسے دا خبر دی نمانی نو وی باسیا دخارا فما كان جواب قومه الا ان قالوا فصنو جواب دا قوم دا لوط علیہ السلام مگر دا چی دیبوئی اخرجو او باسیا تاسو آل لوط دا لوط علیہ السلام خاندان من قریتکم دخپل خارنا انہم اناس یتطہرون بے شک بیس خلق دی یتطہرون جدان پاک پاک کئی فانجیناہو پس من نجات ورکلوت علیہ السلام او داغ مرگرتا واہلہو او داغ خاندانتا الا امرأتہو مگر دلوت علیہ السلام دی بیتم نجات ورنکو قدرناها من الغابرین من مقرر کرے ودا من الغابرین رسط عذاب کے پاتی کی دن کو کے فچافر سے کم عذاب راتا اغا عذاب دلوت علیہ السلام پا بی بی بانے ذکر آگے کہ دا قوم پا کردار دا رضا او خوشحال ہوا نچے دا چا پا قوم بانے دا چا دا کار بانے بے بندر رضا شو او وصر ملے کولا ندے دا اغا پا مرگرچا کی شو باقی کہ کم عذاب راجع پا دیم راگے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا من فدیبان باران اورو فَصَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ پس ناکارو باران دا یرول شوو
دا قوم دی تدوی باران دا کانو قل الحمدللہ او فرمائے پیغمبر علیہ السلام الحمدللہ طول حمد ثنا اللہ لرا وسلام علی عباده الذین اصطفى سلام دی دا اللہ پا آغی بندیانو باندے کہ برگزیدہ او پسندیدہ دی قل الحمدللہ سابقہ پیغمبرانو آدابی دا امتیانو حالات بیان شو نو دا جملہ زمن پیغمبر علیہ السلام تا اللہ خطاب او فرمائے کہ تدا اللہ شکر ادا کا کہ گورا پخوانی قومون دا غی جرڑے وطے وچے دے قوم کے تا موجود نستا پخاطر سادہ قوم جرڑ نوزی ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم ندے اللہ چی دویل عذاب ورکی سادہ قوم تا وانت فیہم تفدوی کے موجود ہے نستا دا برکت بچی نو اوائی چی الحمدللہ قل الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى سلام دی دا اللہ پا بندیانو باندے آغا بندیان چی اللہ خوخ کری دی اللہ چی خوخ کری دی آغا پیغمبران دی وسلام علی المرسلین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یہ دے کہ مراد پیغمبر علیہ السلام اور داغ مرگری دی وسلام علی عباده الذین اصطفى تدین مراد صحابہ کرام دی وقل الحمدللہ هو الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى سلام دی دا اللہ پا آغبان جانا چی اللہ دا کوئی انتخاب کرے دستا دا پارا یا غستا صحابہ دی اللہ پہ سلام وحیلے رہے فصحابہ کرامو دا اللہ سلام را رہے اللہ خیرن اما یشرکون آیا اللہ بہتر رہے او کہ اگر معبودان باطل چی بیدہ اللہ سر شریکی اگر بہتر نا اللہ بہتر ام من خلق السماوات والارض اس اللہ در پر قدرت نشانات بیانی ام من خلق السماوات والارض آیا چاہ پیدا کری دی اسماننا اوزمکا وانزل لکم من السماء ماء چاہ نازل کری دی صاف غفار دا اسمان دا طرف نعبو فامتنا به حدائق ذات بہجا نپس منظر کو نکری دی به پدے عبو حدائق باغنا ذات بہجتن چی درونق والا دی دا قل باغنا پدے عبوبان منظر کو نکری ما کان لکم ان تنبتو شجرہا ستاسو اختیار نرے ستاسو کار نرے ان تنبتو شجرہا چی تاسو دا دے باغنا داون زرغو لکے داون چا زرغو لکلے دا اللہ الہم مع اللہ آیا بل معبود شد اللہ سرا نا بل ہم قوم یعدلون بلکہ دا یو قوم دے کہ غیر اللہ دا اللہ سرا برابر ہے مشرکان یو قوم دے کہ غیر اللہ دا اللہ سرا برابر ہے یا دا حق دلار نبی اوڑی یعدلون دی دا حق دلارنا اوڑی دا یو خراب قوم دی امن جعل الارض قرارا آیا سوگ اغازات چدازمہ کے برقرار کرے دا دا قراری لائق کرے دا دازمہ کا قرارگاہ چا جوڑا کرے دا امن جعل الارض قرارا آیا سوگ دے اغازات جعل الارض جوڑا کرے دازمہ کا قرارا زیادہ قراری وجعل خلالها انهارا اور اس میں کہ من کے نہروں جاری کری دا چا
الله وجعل لها رواسيا چا جوړ کړی پر ازمکه کې غرونه الله وجعل بين البحرين حاجزا چا د دې ترمنځ دریابونه جوړ کړی وجعل بين البحرين چا د دریابونو په منځ کې جوړ کړی حاجزا پردا وږي اوبه ترخې اوبه منځ کې د الله د قدرت پردا دا پرده چا جوړه کړې ده سپینې اوبه تورې اوبه منځ کې د الله د قدرت پرده نو دا چا جوړه کړې ده وجعل بين البحرين چا جوړ کړی په مابین د دوه دریابونو کې حاجزا پردا اله مع الله آیا بل معبود شته د الله سره نه بل نشته بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دوی لا يعلمون پوهېږي نه اکثریت خلک پوهېږي نه الله غیر الله برابر دی امن یجیب المضطر اذا دعاه آیا څوک قبلی د دعا د بېکسه اذا دعاه چې کوم وخت کې دې دعا کوي ویکشف السوء څوک ترنه بدي لرې کوي ویجعلکم خلفاء الارض چا ګرځولی یې تاسو خلیفګان په ځمکه کې اله مع الله آیا بل معبود د الله سره شته بل څوک نشته اما یجیب المضطر اذا دعاه آیا څوک قبلی دعا د مضطر او د پریشان اذا دعاه چې دې د الله نه سوال کوي چې د ډېر سخت ضرورت په وخت کې مجبور او بې قراره شي نو داسې کس ته مضطر وي پریشان حال چې د یو انسان ہر طرف کا نظر اولگی اور ہیس افریلی دا دنیا ټول اثر ختم شوی او دې د ټول دنیا نه امید شو او دغه وخت دې الله ته سوال کوي نو دا پریشان حال دا محتاج دې چې څه غواړي الله ولا پوره کوي دا چې کس لپاره پیغمبر علیه السلام د دعا الفاظ کولی دي وی داسې وایه اللهم رحمتک ارجو یا الله ستا د رحمت امید لرم فلا تکلنی الی طرفة عین یا الله ما زما ځان ته مسخره د سترګو رب ساعت هم واصلح لی شانی کله زما ټول حالات صحیح کې لا اله الا انت ستا نه غیر بل معبود نشته داسې کس دعا قبلول ذمه الله ارشته ده اعلان الله پاک کړی دی وایي دا ځکه چې دا بنده تمام اسرې او سهارې او تعلقات د مایوس شو او یو الله یې کارساز وګڼه او په اخلاص باندې د الله ته سوال کوي د دغه اخلاص مرتبه الله ته معلومه ده اوس دا اخلاص کده کافر دی او کده مؤمن دی الله به دعا قبلی فاسق دی او که متقی دی الله به ورته متوجه کېږي یو سړی په سیند لوټېږي دغه وخت کې دی پوهېږي چې هېڅ څوک هم لاس راکولی نه شي او دغه وخت کې دی الله ته آواز کوي الله یې بچ کوي دعوا الله مخلصین له الدین پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی درې دعاګانې خامخا قبلیږي درې دعاګانې خامخا قبلیږي او دې کې شک نشته یو د مظلوم دعا دویم د مسافر دعا او دریم د پلار خیرې بچو ته دا به خامخا قبلیږي دا درې کسان چې د دوی دا دعا قبلیږي حقیقت دا چې دا هغه مضطر او پریشان او محتاج
دا مظلوم په دې ټوله دنیا کې هر طرف ته چې نظر لګوي یو قسم د تعاون نه کوي د دې مظلوم، نو دې بې اثرې دی د ظلم د دفع لپاره خپل وس یې رسېږي نه او دې خوله وازه چې الله ته سوال کوي. بطرس از آہ مظلومہ کے ہنگامِ دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے. بطرس از آہ مظلومان او یریگا دا مظلوم دا آہ نو دا خیرونا کہ ہنگامِ دعا کردن چھ دے ناصافت خیرے کئی ظالم دا خیرے کئی. اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے، قبول والد دا دعا لمخل راشی استقبال لراشی. بے اثر کب سے اللہ تے سوال کر اللہ پاک قبول کا سوال لگا سوک دا دا مرگرتیا والا نشتا دا دا سوال ذکر قبلی گی. ادا مسافر پا حالت تا سفر کی نہ رورشتا نہ مورشتا نہ پلاشتا نہ زیشتا نہ اشلاشتا حیث سوکم نشتا بس یو دا اللہ سرا خپل خپلوان سوچتنا او دغه وخت کې دی پریشان دی یا الله فلانې کار را لوکا چاته ویم مسافر یم پردی وطن دی ژبه پردی ده په خبر هم نه پوهېږم کار مې نه کېږي خدای کار والو. د دې مسافر دعا الله قبلوي. حج له یو عمرې له یو کس تللی حج ته پاتې شوی د دې عمرې والا سره خپل پاسپورټ ټکټ وغیره دا سنبال کړي په کمره کې یو ملګري ترې نه ټکټ پټ کړ چې ټکټ یې ترې پټ کړ چې ته بیا په لږو پیسو خرڅو نو دې وایي چې زما نه ټکټ روک شو څه وکړم. د بیت الله خوا ته به راغې حجر اسود سره به ودرېده وی به یا الله نورې پیسې را سره نشته چې ټکټ والمه ټکټ روک شوی دی او نورې پیسې نشته چې ټکټ والم خو سوال مې عادت نه دی چې ته مې سوال کړی چاته ویم هم نه چې ماله ټکټ له پیسې را تا ته ویم چې خپل ټکټ راله را هماغه خپل ټکټ را بیت الله سره به ودرېده او به یې ژړل بې اثرې دی هیڅ څوک یې نشته. لږې ورځې پس چې کم بنده ترې نه ټکټ پټ کړه هغه ته یې دونه ولې ژړا کې چا سره به خبره وکړه چې په کم قیمت به دله بل والو که نه هغه بل ملګري ته وی دی وایي چې دله به بل ورته ووایه چې واله واله هغه بل ملګري ورته وایي چې ټکټ کله راوړي نو بیا ما ته ووایه چې ټکټ یې هغه والا راوړ او ته وکته نو هغه څه نوم پته وغیره داسې وه چې حاجي صاحب دا ستا خپل ټکټ دی دا واله او دی د سړی وښیي چې دی د چا نه راوړی دی هلته یې وتښتېده خپل ټکټ والا په خپله کمره کې خدای واپس ورکړ. بې اثرې دی مسافر دی او سوال کوي یا الله سوال د چا نه کومه نه پیسې را سره نشته او خپل ټکټ وال هماغه خپل ټکټ ورته میلاو شو. کمزور مسافر بوډا سړی نو د مسافر دعا قبلېږي بې اثرې دی د مظلوم دعا قبلېږي بې اثرې دی او دا پلار چې دی نو دې بچو ته چرم خیرې نه کوي او د پلار آرزو تمنا دا وي چې خدایه زوی راکړه او چې زه کمزوری شم نو دی به مې ملاتړي او دی به مې خدمت کوي. نو چې زوی زلمی شي او پلار ته په بدماشۍ راشي نو دې منځ له به څوک راشي وایي د کور خبرې را سړی د کور خبرې موږ تر منځه نشو ورتلی. نو هېڅ څوک نشته چې دا بوډا د دې زلمي بدماش نه خلاص شي. نو د دې بوډا هېڅ اثر نشته دی اثره دغه زوی وه زوی ظالم شو او دې دقه وخت کې وایي چې خدای سخت واچوي کې لږ وخت پس ګوره سخت وکړئ ختم به شي. د مور پلار د ازاره هم ځان ساته. حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله فرمایي چې د مظلوم دعا چرې مرد کومه نه اگر چې د کافر د خولې نه وي کافر مظلوم د ام د دعا قبلېږي. اما یجیب المضطر اذا دعاه څوک د هغه ذات چې هغه قبوله کړي دعا د پریشان او د محتاج
اذا دعاهو چې کله دې دعا کوي الله نه سوال کوي څوک به دا سوال پوره کوي الله یو بنده بچی غوښتل درک نه لګېده وایي د ټول پاکستان ډاکټران راته یې چې ستا بچي نه کېږي اوس دې بې اثرې وایي خدای ډاکټرانو خو جواب راکړه چې کار نه کېږي د پېشمني کې نفل شروع کړو دا آیاتې وي او دا الله نے سوال کو چې یا الله بچی راکا بچی خدای ورکا هغه ډاکټرانو ته وکړو هغوی ورته وایي موږ اوس هم وایو چې ستا بچي نه کېږي خو چې خدای یې درکوي نو موږ څه وکړو الله ورکوي نو چې له چا بچي نشته له چا کورونه آباد نه وي او دې دا پېشمني کې دا سوال شروع کړي کور به آباد شي بچي به وشي که نور کارونه یې هغه نور به بله مشکل الله آسان کړي پېشمني کې څلور رکعته نفل وکړه څلوېښت پې وکړه او دا آیات په هر رکعت کې پنځه ځله ووایه ته ګوره چې کار دې کېږي او که نه کېږي لږې ورځې پس هر څه کېږي امن یجیب المضطر اذا دعاه آیا څوک د هغه ذات چې هغه قبلولو کې دعا قبوله کې د مضطر او د پریشان اذا دعاه چې کوم وخت کې دی الله ته بلنه وکړي الله د سوال وکړي ویکشف السوء څوک دی چې لرې والې د بدۍ او د سختۍ وکړي ويجعلكم خلفاء الارض او څوک ګرځوي تاسو لره خلیفګان او نائبان په ځمکه کې خلفاء الارض او اله مع الله آیا بل معبود د الله سره شته نه قلیلا ما تذکرون ډېر لږ غوندې تاسو سوچ او فکر کوئ اما یهدیکم فی ظلمات البر آیا څوک ښودنه کوي تاسو ته په تیارو د اوچې کې والبحر او د دریاب کې د شپې په دې دریاب کې سفر کې په دې ځنګلو کې دا لار درته څوک ښایي ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته څوک رالیږي هواګانې زیرې د رحمت نه مخکې د باران نه مخکې باران نه مخکې ښکلې ښکلې هواګانې خوشخبری له څوک رالیږي الله اله مع الله آیا بل معبود د الله سره شته تعالی الله عما یشرکون برتر دی الله عما دا هغه څه نه یشرکون چې مشرکان یې د الله سره شریکوي امن یبدأ الخلق آیا څوک په اول وار پیدا کول د مخلوق کوي ثم یعیده بیا دوباره پیدا کول کوي ومن یرزقکم من السماء څوک رزق درکوي تاسو ته اسمان د طرف نه او د ځمکې د طرف نه اله مع الله آیا بل معبود د الله سره شته نه قل هاتوا برهانکم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام هاتو روڑے برهانکم دلیل استاسو ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتنی ہے تا واضح دلائل رال دلیل دون پسو ہوا ہے تاسو رس دلیل لی ومن يدعو مع الله الها آخر سوچنا اللہ سرب المعبود بنی لا برهان له به فدی وسر حیث دلیل نشتا قل هاتوا برهانکم کسو دلیلی روڑے کنا روڑے تاسو دلیل خپل ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتنی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ قل او فرمایا پیغمبر علیہ السلام لا يعلم علم نلری من اغصب في السماوات یا اسمانون کی والارض او کپزمک کی الغیب دا غیب علم سوک نلری الا اللہ مگر یو اللہ وما یشعرون ایان یبعثون مخلوق نپوی دی چی قیامت بکلی وما یشعرون دیتا خبر نشتا دی پوی ندی ایان یبعثون چی کل بدوی نقبرون راپور تکولی شی بل ادارک علمهم فی الاخرہ بلکہ استرشوی دی علم دا دی مخلوق پبارد اخرت کے ندے کافر مخلوق علم استرشوی دی بل هم فی شک منها بلکہ دی دا قیامت مبارک شک کی شک بل هم منها عمون بلکہ دی دا قیامت نوان دی سرگے پٹکڑی دی سبحان ربک رب العزت عما یصفون
السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.